बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्थ सर्टिफिकेट, बी फॉर्म, बे फारम دا سدي او د دې څومره اهمیت دی په دغه حوالې سره نن د ویلیج کونسل بنوړي چیکړی په دفتر کې ناس یم د ما سره مرګره عرفان صاحب چې دی د عرفان صاحب نو په دې حوالې سره تاسو نه کوو. عرفان صاحب ټول ناول پر په پروګرام کې راغلی وای. عرفان صاحب دا راته وایي چې بارت سرټیفیکیټ، بی فارم او بی فارم دا درې واړه یو سیزونه دي کنه؟ دا څه جدا جدا دي؟ نه جی، برت جدا سرټیفیکیټ فارم بیا په برت باندې جوړیږي. ښه، دا د هغې نه وروسته جوړېږي. دا د هغې نه وروسته جوړېږي. د ټول ناول په کار دا ده چې دا خلک چې کله برت سرټیفیکیټ جوړوي یا فارم بی جوړوي، نو د هغې دپاره به اول د سکول نه ریکارډ راوړي که فرض که ماشوم سکول کوي. دا به لږ ایکسپلین کوو لکه په داسې انداز باندې چې کوم زمونږ دا کوم کتونکي چې دي چې د دوی دپاره دومره اسانه شي. لکه زمونږ په خپله هم کله د ویلیج کونسل ته جدا ځو، د نادره دفتر ته جدا ځو، لکه هغه پروسس چې کوم دی هغه مونږ ته نه معلوم. عوامو له څه کول پکار دي؟ د ټولو نه اولنی سټپ چې دی هغه څه اخیستل پکار دي، د هغه ځای نه راته سټارټ وکړئ. اولنی سټپ دا چې کله دوی ته فارم بي ضرورت شي، جی کوم خلکو ته چې فارم بي ضرورت شي نو هغوی ته پکار دي چې هغوی اول سکول ته لاړ شي او د هغو نه د دغې ماشومانو برت ته راوالي د سکول نه. صحیح. که فرض که ماشومان سکول کوي، سکول نه کوي نو د هغو بیا د ټیکو کارډ چې دی بیا پکې هغه لازمي دی. او د د پنځو کالو دی کله عمر سیوای د سکول ریکارډ لازمي ده. چې کله کمي نو بیا د ټیکو دا کارډ چې دی د زیډ کارډ چې په کم بي ایچ یو راغی بیا به هغه پکار دی. صحیح. چې دغه کله د سکول نه راوالي بیا به د هغې سره د مور او پلار کارډ کاپي جی او ورسره به یو فوټوسټیټ ورسره په هغه میلاویږي، برت سرټیفیکیټ ورته وایي. جی هغه به راولي، هغه بیا منډک کړو، د هغې نه بعد بیا اټسټیشن وشي. د اټسټیشن نه بعد بیا دلته راوړي، د دې دلته بیا موږ کمپیوټرایز کړو. چې د دې نه کله پرایز ختم شو د هغې نه بعد بیا نادره ته وړي او په هغې به بیا فارم بي جوړوي. نادره ته به ورسره مور یا پلار په دې دوړ کې یو خامخا ځي. نو د ټولو نه اول دیوله برت سرټیفیکیټ پکار دی. برت سرټیفیکیټ باندې بیا فارم بي جوړیږي. کله چې فارم بي جوړه شي نو د دې دغه فارم بي چې د په دې باندې بیا ان آی سي نمبر هم په دغه ایشو شي. بالکل په دغه باندې شو شي. نو مخ ته بیا که علاج پې کوي که په سکول کې پکاري که نور څه ځای کې پکاري بیا دغه فارم بي پکار دی. ښه ټیک شو. لکه د ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د ټولو نه اول کوم والدین چې دي د ماشومانو هغه به لاړ شي د سکول نه به خپل ډیټ اف برت کوم چې دی هغه به کنفرم کړي. بالکل هغه به راواخلي او را به وړي د ویلیج کونسل دفتر ته په هر ځای کې چې دی، په هر ویلیج کې چې کوم دی هغه د ویلیج کونسل دفتر ته تاسو له به راشي. تاسو له چې راشي تاسو په هغې باندې بیا پروسس وکړئ. په هغې باندې موږ پروسس وکړو، په هغې باندې موږ برت سرټیفیکیټ تاسو له دلته جوړوئ که نه دغه سړی به بیا نادره دفتر ته ځي؟ نه، برت سرټیفیکیټ خو دلته جوړېږي. فارم بی به نادره ته ځي. فارم بی برت سرټیفیکیټ به دلته تیار شي. دغه برت سرټیفیکیټ به دې واخلي لاړ به شي نادره ته، هلته به ورته بی فارم وته بی فارم او فارم بی دا یو شی دا یو دی. ټیک شو. قدرمنو کتونکو، دا زموږ نننی پروګرام چې عوامو ته ډېر زیات زموږ د علاقې چې کوم دي هغو نان کوالیفاید دي، ځکه چې هغو دا څیزونه چې دي نه پېژني او کنفیوژن چې دی هغه ډېر زیات دی. هم په دغه وجه باندې چې دی زموږ دا ویډیو چې کومه ده تاسو هم مخکې شیر کړئ چې دغه خلکو ته ورسي او دې خلکو ته په دې سیز په باره کې چې دی هغه معلومات ور ورسي. هم د دې سره مالک زاده او مرګ اجازت راکړي. الله مخ